او په دغه جرګې کې ګډون کوونکو د قومونو مشرانو ډېرې مودې نه بعد دغه جرګه رابلل شوې ده. څه نوي داسې حالات مخې ته راغلل چې د دې خبرې ضرورت محسوس شو چې موږ په دې نوو حالاتو باندې بیا یو وارې ناسته وکړو، مشوره پرې وکړو او چې بیا څه دغه جرګه طی کړي په هغې باندې موږ بیا عمل درآمد وکړو. دلته زمونږ په دې جرګه کې قبایلي مشران ناست دي، زیات تر تعلق د فاټا سره ده. او له تېرو 10 کالو نه د فاټا په خلکو چې څه تېرېږي او په دوی باندې چې کوم ژوند اور شوی ده د هغې به څه لاره راوباسو. دا زموږ یو اجتماعي ذمہواري ده. زما محترم ورونو، دا وخت نه د ګیلو ده، دا وخت نه د یو بل ته پیغور ورکولو ده، دا وخت نه د دې ده چې زه تا ته ووایم چې ته صحیح وې زه خطا وم یا زه صحیح وم ته خطا وې. سنجیدګي سره په صورتحال باندې غور کولو ضرورت ده. خو زه به صرف د دغه جرګې یو پس منظر تاسو ته واضح کړم چې دا جرګه کله شروع شوې وه، د دې ابتدا وجوهات څه وو، اکثر مشران خو په تسلسل سره په جرګو کې شرکت کوي، خو بعض مشران به داسې هم وي چې هغه مسلسل شرکت نه وي کړی، نو کیدای شي هغو ته پس منظر واضح نه وي. موږ چې کله بحث کوو نو په خپل بحث کې انضمام ټیک ده او انضمام غلط ده. دا د انضمام ملګری دي او دا د انضمام مخالف دي. اول خو زه دا خبره واضح کول غواړم چې دا موضوع په 2 ټکو کې بند نه ده. په 2012 کې دلته په صوبه کې د ANP حکومت په اسمبلی کې قرارداد پاس شو چې د فاټا له صوبه خیبر پښتونخوا سره انضمام وکړي. په هغه وخت کې غالباً د جولای میاشت وه او 14 تاریخ و. आवाज به درځي که نه؟
په هغه وخت کې په نشترحال کې اوله جرګه مونږ راوغوښتله. مونږ خپلو ملګرو ته دا هدایات ورکړي وو چې د فاټا خپله یوه دنیا ده، دا قبایل دي، هر قبیله معلومه ده، د هرې قبیلې نسب معلوم ده، د هرې قبیلې خاوره معلومه ده، د هرې قبیلې کلی معلوم ده. دا دعوتنامه به تاسو یوسئ او چې په حقیقي معنو سره په علاقو کې د قومونو له پلارو نیکو مشران ملکان راغلي دي هغو ته به دا ورسوئ. هسې شمېر به نه پوره کوو. هغه خلک چې قومونو مشران تسلیم کړي دي، قبیلو مشران تسلیم کړي دي، په هر جرګه کې د دوی مشري دوی کوي، نمایندګي دوی کوي، هغه کسانو ته ځان ورسوئ چې مونږ یو حقیقي معنو سره د قبایلو یو نماینده جرګه برابره کړو او هغو نه په صورتحال باندې مشوره وکړو. چنانچه د مشورې اولنی اجلاس وشو. که تاسو خبره یاد نه وي چې زه در یاده کړم، زمونږ موضوع قطعا دا نه و چې انضمام دی وي یا انضمام دی نه وي. زمونږ موضوع دا و چې اسمبلی دا قرارداد پاس کړی ده چې انضمام دی وشي. نو اوس دا خو د قبایلو د سیاسي مستقبل فیصله ده. 125 کاله دغو قبایلو یو نظام لاندې ژوند تیر کړی ده. د دوی یو خپل سیاسي قبایلي رواجي یو نظام په علاقو باندې نافذ ده، په هغې کې دوی لوی شوي دي، نسلونه پکې لوی شوي دي، د ژوند یو خپل خاص بود و باش ده. په هغې حوالې سره مونږ ته په مخ کې څه لارې دي؟ نو مونږ 3 لارې ولټولې. اوله دا چې د قبایلو هغه زوړ سټیټس FCR پولیټیکل ایجنټ او ظاهره خبره ده چې پاکستان جوړ شو او بانی پاکستان جناح صاحب خیبر ته راغی او 1892 کې چې پیرنګیانو سره کومه معاهده د افغانانو شوې وه او د فاټا د دغې منطقې تعین د دغې حیثیت چې کوم ټاکلی شوی و هغه یې واپس قبایلو ته ورکړو او قبایلو پاکستان سره د الحاق اعلان وکړ. نو په هغه صورت کې خو ډیورنډ کرښه هم وه او که مونږ هر څومره ووایو چې دا پاک افغان بارډر ده خو دا به زمونږ یک طرفه خبره وي، دا به د افغانستان شاید هغه دپاره قبوله نه وي. د هغو معاهدو له رویه په دغه منطقې کې یک طرفه نه پاکستان رد و بدل کولی شي نه افغانستان. مونږ د افغانستان د بېقرارۍ نه فایده واخیسته او یک طرفه اقداماتو فیصلې مو وکړلې. نو چې کله دا صورتحال جوړ شو نو جرګې